نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. واجب الاحترام عزت مندو د دعا نه مخکې انتهایی مختصر د مذاکرې په تور باندې یو څو اهمي او ضروری خبرې ستاسو په خدمت کې عرض کوم. ټول نه مخکې د الله رب العالمین شکر ادا کوم چې هغه په توفیق سره دغه په فضل او کرم سره زموږ او تاسو ذاتی کمال نه دی، رب کائنات فضل و کرم او احسان په موږ او تاسو باندې وشو چې خپل کور ته راوستو د خپل د کلام قرآن مجید فرقان حمید د تراویح په منځ کې د خپل حبیب کریم صلی الله علیه وسلم یو مبارک سنت ژوندۍ کولو توفیق مونږ ته نصیب فرمایل. او د هغې نه بعد د خپل مونږ د دې مسجد چې کوم مزګزاره دی، خصوصا زموږ مشران چې کله وړومبي ورځ باندې د ماشومانو ختم قرآن شروع کړه، مختلفو مساجدو کې مختلف صورتحال وي، مختلف چمیګویانې وي، خو الحمدلله د الله رب العالمین فضل و کرم د هغه په توفیق سره دلته یو داسې د مینې او د محبت نه ډک ماحول دی چې دا ټول مشران رالل دې ماشومانو ته حوصله ورکړه، د دوی په سرونو باندې د شفقت لاس کېښودو، څرنګه چې مونږ د دې والدین هغه خوش قسمته او نیکبخته دی بعینه دغه مشران چې کوم مشرانو دوی ته حوصله ورکړه او د دوی هغه تکلیف او مشقت او اوږده رکعتونه د هر څه برداشت کړل، الله رب العالمین با دوی مشرانو ټولو ته به الله جل شانه د دغه ختم قرآن او د دې ماشومانو د ټول عمر د قرآن کریم لوستل تلاوتونه هغې کې به رب کائنات د ټولو مشرانو ته به پوره برخه او حصه به الله تبارک وتعالی ورنصیب کوي انشاءالله. عزتمندو مختصر یو څو خبرې د قرآن کریم د دې آیتونو مبارکو په حوالې سره د عمل په نیت باندې موږ تاسو وورو او په خپلو حالاتو باندې نظر واچو او د خپل د زندګۍ د بدلولو کوشش موږ تاسو وکړو، ځکه د معاشرے اصلاح د افرادو نه کیږي، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ترسو پورې چې موږ تاسو انفرادي طور باندې د خپل ځان د بدلولو کوشش نه کړي، الله تبارک وتعالی زموږ حالات نه بدلی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. عزتمندو په دې آیتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالی مثال بیانې دی یو قوم، که موږ داسې ووایو چې زموږ تاسو مثال بیانې نو دا به بېجا نه وي. څنګه مثال الله جل شانه بیانې چې وضرب الله مثلا قرية، مثال بیان کړی الله جل شانه د یو قوم کانت آمنة مطمئنة، په امن باندې ژوند کو، اطمینان ولا ژوند ورته ملو شو، یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، هر طرف نه د هغوی رزق په فراخه باندې را روان او اطمینان او سکون او امن او سلامتیا ولا ژوند تیرو. فکفرت بانعم الله، بیا دې قوم د الله جل شانه د نعمتونو ناشکري وکړه. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، رب کائنات د دې نعمتونو د ناشکرۍ په بدل کې دوی ته د خوف او د لوږې لباس ورواچو. د خوف او د لوږې لباس الله جل شانه په دوی باندې مسلط فرمایي. لعلهم يرجعون بما كانوا يكسبون،
دا سزا او دا جزوی عذابونه دا مصیبتونه دي د پاره چې الله تبارک وتعالى دا غواړي چې زما دا بندگان ما طرف ته متوجه شي لعلهم يرجعون چې دوی واپس راوګرځي دغه د امن او سلامتیا او سکون او اطمینان ژوند او هر طرف ته د الله جل شانه د نعمتونو راتلل موږ تاسو ته او دې هم خو چې کله موږ تاسو د الله جل شانه کتاب پرې خودو د قران کریم سره موږ تاسو تعلق تر کړه قران مجید ته من حيث القوم موږ تاسو شاکړه زمونږ استاسو فیصلی زمونږ استاسو غم خادي زمونږ استاسو طرز زندگی زمونږ استاسو لیل و نهار چې کله د قران کریم د احکامونو خلاف چلیدل شروع شو موږ تاسو د رب کائنات په امتحان کې او په آزمائش کې راغلي عزتمند موږ تاسو ګورو چې په چار کونج دنیا کې هغه ټول د الله رب العالمین نعمتونه د مسلمانانو په ملکونو کې د مسلمانانو په قبضه قدرت کې موجود دي مالی وسایل او دغه سي د هر قسمه اسبابونه لیس هغه مسلمانان نن د يهوديانو په نرغه کې دي او هغوی موږ تاسو وینو چې کله د رجمات وخت رب کائنات موږ ته بشمار نعمتونه راکړي موږ په هغه باندې روزه ماتو د فلسطین مسلمانانو مخ ته د هغوی د وړو وړو بچو لاشونه جنازې پرتی وي او د روزي ماتولو د پاره او بو قدر هم هغه موجود نه عزتمندو دا ازمایش ته رب کائنات منتخی کچری مونږ تاسو د دین عبرت و نخلو او خپل سترګې کولو نکو د الله کتاب خپل سینې سره اون لګو د الله جل شانه په کتاب باندې قران مجید باندې عمل کول شروع نکړو دغه سید الله جل شانه د احکامونو اعراض مونږ تاسو جاری وساتله کم چې مونږ تاسو موجوده حالت دی عزتمندو زمونږ تاسو تعلیمی ادارې زمونږ استادو سکولونه زمونږ استادو کالجونه زمونږ استادو یونیورسيټیانې زمونږ استادو عدالتونه زمونږ استادو چې څومره ادارې دي چې ګورو هغه کې د الله د کتاب فیصله موږ تاسو ته نخکاری په هر ځای کې د الله جل شانه د حکم مخالفت موږ تاسو نه کیږي نو قبل فرض د معاشره اصلاح موږ تاسو غواړو نو د معاشره اصلاح د افراد نه کیږي د افراد اصلاح هغه زموږ تاسو د خپل وجود نه د خپل د بدن نه د دې اصلاح شروع کیږي عزتمندو الله رب کائنات زموږ استادو د نفس د اصلاح د پاره دغه مساجد د نعمت مونږ ترا کړې دي زموږ استادو د هدایت د پاره الله جل شانه قران مجید فرقان حمید مونږ ترا کړې دي او دغه سي د خپل روحاني عروج او ترقی حاصلولو د پاره الله جل شانه د مساجد خپل کورونه مونږ ترا کړې دي خنون بدقسمتینا دغه رمضان مبارک کې مونږ تاسو مساجد آباد وي الحمدلله ډکوي په موږ تاسو باندې لازم دي چې دغه سلسله د رمضان مبارک نه بعد د ختم قران نه بعد هم د مساجد آباد وساتو عزتمندو کم قومونه چې خپل ځان اون پیژني او د خپل دنیا ته دراتلو مقصد اون پیژني خپل حیثیت اون پیژني هغه د دنیا نه بیا میټاوي او بیا د الله تبارک وتعالى طرف نه دا مصیبتونه دا مشکلات دا پریشانیاں دا په موږ تاسو باندې راځي عزتمندو په دغه سلسله کې پکاره چې موږ تاسو د امت مسلمه په درد کې خپل ځان شریک ځکه د ټول امت مسلمه مثال کا جسد واحدین دی د یو بدن پر شان دی دوه جهان سردار مبارک فرمایي انشتکا راسه اشتکا كله چې کله د بدن په سر باندې درد وي نو ټول بدن ور سره بیچین نور کله تاسو قتل په دغه موقع باندې به مونږه د خپل خوشحالي اظهار د میټایانو په شکل کې بمکو خو اوس چونکه کیفیت داسې دی حالات داسې دی چې د امت مسلمه هر طرف ته مظالم په مسلمانانو باندې کېږي لګیا دي زموږ استادو په دې ملک کې موږ تاسو ګورو چې دا څومره فسادات د څومره قتل او غارتګيري او د څومره د ملکی سلامتیا خلاف چې دي سازشونه هغه روان دي په داسې حالاتو کې د ټول مصائب او علاج الله جل شانه په خپل کلام کې قران مجید کې یې خېدي چې کله د قران مجید په احکام باندې زموږ استادو عمل راتل شروع شي او د موږ استادو تعلق مضبوط د الله جل شانه کتاب سره د الله کور سره کیږي نو هغه عمره د الله جل شانه د امتحاناتو نه د ازمایښتونو به موږ تاسو محفوظ پاتې کیږو عزتمندو د قران مجید د فضایل بیانولو ضرورت نشته دي بلکې د قران کریم احکام باندې د قران کریم پایتونو باندې د تدبر او د سوچ او د فکر کولو ضرورت دی موږ تاسو ته عزتمندو په دغه سلسله کې موږ الحمدلله د خپل مسجد په سطح باندې د فلسطین مظلوم مسلمانانو د پاره د چندي اپیل کړو مرګرو ته د میټای په ځای باندې مونږ چې دې مونږ خپل دغه
په دې موقع باندې خپل چې سمونه کېږي هغه مظلوم مسلمانانو ته د رسولو کوشش کوو. الحمدلله په دغه سلسله کې 3,55,000 روپۍ زمونږ د دې مسجد منځګزارو الحمدلله پرون چې دی هغه برابر کړی دی. هغه سلسله اوس هم جاري ده. کوم مرګ تعاون کول غواړي نو په دغه سلسله کې خپل تعاون جاري وساتئ. ان شاء الله العزیز دی ورځ دوه کې به خپل د امداد هغوی ته رسولو لپاره چې کوم متعلقه ذمہ داران دي حضرات دي هغوی ته به د رسولو کوشش کوو. عزتمندو ټولو د دې موجوده چې کوم ملګري دي ټولو په خدمت کې دا عاجزانه درخواست دی چې خپل تعلق د مسجد سره د ختم قرآن پورې محدود ونه ساتو، صرف رمضان پورې چې د محدود ونه ساتو، بلکې د خپل د جان مال وخت اولاد د دې په ذریعہ باندې د الله د کور آبادولو کوشش کالو سر چې جاری وساتو. عزتمندو چې کله موږ تاسو تیریږو په دې لار باندې هر طرف ته مساجد او په مساجدو کې اوبه موجود وي، بجلی موجود وي، وضوخانه موجود وي، واشرومونه موجود وي، تمام سہولیات موجود وي. یو مسلمان ته د مانځه پرې خودو د جمع سره د موز نه ادا کولو څه قسمه عذر چې هغه جوړې دي شي، هیڅ عذر موږ تاسو سره نشته دی. د الله تبارک وتعالى د ټول نعمتونه دي چې کله د دې نعمتونو قدردانی موږ تاسو وکړه، د دې نعمتونو قدر او منزلت موږ تاسو پیژندله. د الله تبارک وتعالى قانون دا دی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. چې کله د نعمتونو شکریا ادا کړئ شي نو الله جل شانه په نعمتونو کې اضافت راولي، چې کله ناقدری وشي نو الله جل شانه په نعمتونو باندې زوال راولي. عزتمندو د ختم قرآن د دعا د قبولیت بهترینه موقع ده. حضرت بهلول بارکی راضی چې هغه خلکو کتو یو ځل په بازار کې لګیا دی، ځان سره خبرې اترې کوي، چاته پوسو کو جن څه کوي، وایي چې د بازار خلکو او د الله جل شانه په منځ کې صلح کوم. نو بیا ورته وایي چې دا صلح وشو کنه؟ نو جواب کې ورته وایي چې الله جل شانه راضي ده، خدا خلق نه مني، دې د الله جل شانه سره صلح نه کوي، صلح کول نه غواړي. په سبب باندې چاولې دو چې دغه بهلول لګیا دی په قبرستان کې ځان سره خبرې اترې کوي، مجذوب بزرګ. نو بیا ورنه کس ته پوس کې چې دلته څه کوي، وایي دلته د دې مړو او د الله جل شانه په منځ کې صلح کول غواړم. نو ورته وایي چې څنګه چلو شو صلح کېږي که نه؟ وایي اوس دا خلک راضي ده خو الله جل شانه نه مني. عزتمندو دا یو موقع الله جل شانه موږ ته په خپل ژوند کې راکړې ده د رمضان المبارک په شکل کې د صحت او عافیت سره الله جل شانه دا میاشت موږ ته رانصیب کړی دی. زموږ استادو دی ملک یو ډاکټر دی، هغه په 35 سال په یو هسپتال کې په ایمرجنسي باندې ډیوټي کړی ده، 35 سال، او بیا د 35 ساله تجربې په بنیاد باندې یو کتاب لیکلی دی. هغه وایي چې ما ته به ایمرجنسي کې چې کوم مریض راغی اکثر آخري سټیج باندې به ما به ورته د کلمه شهادت تلقین کوم. وی پاغی کی با وی 95% کسان بداسی ہو، 95% چې هغوی ته به په آخري وخت کې د کلمه شهادت توفیق به میلو نشو. 95% کسان بداسی ہو چې هغوی ته به یو مریض ما ته راوستو. نو ما چې کله وکتو نو هغه ډېر سیریس و. نو ما ورته ویل چې کله ستا ځانکدن شروع شي نو زه به تا ته د کلمې تلقین کوم، ته به کلمه ووایه چې دنیا نه ځي چې کلمې سره لاړ شي. نو چې کله دا هغه ډېر سخت شو، ځانکدن شروع شو، نو ما ورته کلمه ویل شروع کړه. نو هغې ما ته په اشارې سره ژبې طرف ته اشاره وکړه چې زما په ژبه باندې فالج اټیک کړی دی، اوس دا ژبه مې حرکت نه کوي، نشم ویلی. عزتمندو عنقریب داسې وخت راتلونکی دی په هر انسان باندې چې بیا به مونږ څه ویل غواړو موقع به نه، بیا به تلاوت کول غواړو صحت به اجازت نه راکوي، بیا به عبادتونه کول غواړو صحت هغه چې دی سات نه ورکوي، او بیا به سړی کلمه ویل ذکر کول تلاوت کول عبادت کول غواړي، خو بیا دا عمر دا وخت دا فرصت دا فراغت دا عافیت دا یو شانتي نه پاتې کېږي. نو لہذا دا د دعاګانو د قبولیت موقع ده چې کله د زړه نه موږ تاسو د الله رب کائنات طرف ته متوجه شو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمان دی چې د ختم قرآن په موقع باندې رب کائنات د خپل بندگانو دعاګانې قبلې دا رد کوي نه، خو شرط دا دی چې موږ تاسو اخلاص سره د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه شو، د ټولو ګناهونو تیر شوي تمام ګناهونو باندې د توبې او د استغفار نیت وکړو، زړه د اخلاص سره الله جل شانه طرف ته متوجه شو.